والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: اے رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: اے رب إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا رب إن عزمت ذنوبي كثرة، يا رب إن عزمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوم ويستجير المجرمون. دواکی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں گناہوں کو چھوڑ کر۔ حیران ہوں اپنی حسرتوں پر اقبال، حیران ہوں اپنی حسرتوں پر اقبال۔ ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر۔ قرآن را واخلا چی دا ہر مرض شفا دا پکی، قرآن را واخلا چی دا ہر مرض شفا دا پکی، حمد دنیا حمد آخرت دوار رنا دا پکی۔ انسان سر تقوی علم عرفان مزکوی، رفتار پا قوانینو دا قرآن مزکوی۔ درشد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زمانو اللہ رب العالمین سر زمان روزی پخبلا بارگاہ کے قبول او منظور کر، او سر زمان دا ختم دا قرآن پاک
بخبل بارگاہ کی قبول او منظور کر زد قرآن پاک دا ختم مبارکی اول بالخصوص مفتی صاحب تو داوی ملګرو ته او بیا عبداللطیف حاجي صاحب ته داوی بچو کورنۍ ته ویم د زړه نه چې ستاسو د ټولو مبارک شي الله دې ستاسو دا ختم په خپله بارګاه کې قبول او منظور کړي او یو بله د خوشحالۍ خبره درته کوم اوس رایاده شوله دا ده چې وإن من قبول العلامة الحسنة بعدها ما ته خیال دی د هر نیک عمل د قبولیت یو علامه د قبولیت علامه سي چې د هغې نه بعد ته بیا د نیکۍ عمل وکړي هغې نه بیا بعد د نیکۍ عمل کوي پوه شه چې دا مخکې عمل د الله قبول کړی نو هغه د خوشحالۍ خبره مې دې پورې ده چې ستاسو تېر ختم د قرآن پاک الله قبول کړی دی ځکه چې الله بیا دله موقع درکړه نو ستاسو مبارک شه او په دې نعمت د الله تعالی شکر هغه ادا کړئ زما ورونو مو په اخري لمحاتو کې شامل شو خو زموږ یو د فکر یو مسله ده هغه دا ده چې امام په جمع ولاړ مقتدیان ورپسې ولاړ او امام په اخري رکعت باندې په قاعده باندې ناست دی او دې وخت یو مقتدی راشي او په دې اخري قاعده کې ورسره شامل شي علما وایي دې اخري انسان ته چې په دې اخري لمحاتو د جمع کې شرکت وکړو دته به الله د جمع پوره کړي او ثواب ورکړي نو موږ چونکې اول نه یو ولاړ موږ په دې اخري لمحاتو کې راغلو او دې ختم کې شریک شو د الله د درمن دا امید دی چې څنګه د اول نه تر اخره تاسو شریک یو تاسو د اجر او ثواب درکړئ نو موږ ته به انشاءالله اجر او ثواب راکړي ولې د الله په در کې قسم دی هېڅ کمي نشته الله ډېر مهربانه دی په خپلو بندګانو باندې بیا تاسو شکر ادا کوو د دې روژې د قرآن پاک خپل منځ کې یو مناسبت دی یو تړون دی هغه دا دی چې څنګه روژهدار روژه نیسي او الله یې ګناهونه پرې معاف کوي دغه شان چې څوک قرآن وایي قرآن اوري الله د ده ګناهونه معاف کوي څنګه چې په روژهدار باندې الله خپل رحمتونه نازلوي په قرآن والو باندې الله خپل رحمتونه نازلوي څنګه چې روژهدار دپاره دا مخلوقات دعاګانې کوي نو دا یاد ساتئ د قرآن والو دپاره دا مخلوقات دعاګانې کوي څنګه چې په روژهدارو باندې الله پاک خپل برکات نازلوي په قرآن والو باندې الله پاک خپل برکات هغه نازلوي نو د قرآن پاک په دې ختم باندې خپل زړونه خوشحاله کړي او د الله شکر ادا کړي او نسبت به د دې نعمت الله ته کوئ چې الله زموږ څه کمال نو دا ستا فضل و دا ستا احسان و دا ستا توفیق و چې الله تا موږ ته راکړه د اول نه تر اخره پورې ودرولو مفتي صاحب دې توفیق ورکړه او د قرآن پاک ختم وکړو نو په دې نعمت باندې به شکر ادا کوو او اوس به ورپسې د قبولیت سوال کوو چې الله که موږ نه څه کمۍ پېښې وغیره په دې کې شوې وي الله موږ ټولو ته معافي وکړي او یا الله تا ته جرګه کړو تا ته سوال کړو تا ته زاري کړو چې زموږ د قرآن پاک دا ختم په خپله بارګاه کې قبول او منظور کړي باقي دا ده چې ډېره مبارکه میاشت ده یو چانس دی چې الله رب العالمین په ژوند کې موږ او تاسو له بیا راکړي دا هغه میاشت ده چې صحابه کرامو به د الله نه غوښته نبي علیه السلام به د الله نه غوښته مسند احمد کې روایت دی پیغمبر علیه السلام به دعاګانې کولې یا الله موږ دغه مبارکې میاشتې ته ورسوه او تا جواب نه ده کړی په مفتو کې را رسولي او په مفتو کې دا مبارکه میاشت په موږ ته راوستله توفیق یې موږ ته راکړه نو د الله پاک شکر ادا کوو نو دا رمضان داسې منو کړو داسې منو چې زما او ستا په ژوند کې یو تبدیلي راشي او خلک ووایي چې یاره فلاني سړي فلاني ځوان فلانۍ زنانه یره داسې روژه نیولې ده چې زه به له خوښي وي چې دا ده ټول بدن روژه
دا هغه په ژوند کې یو انقلاب دی یو تبدیلي ده او هغې راوستې ده ګورې یو د عوامو روژه هدایات ساتي زموږ د عوامو روژه څه کوي چې سره خوله بند کړه د خوراک او د څښاک او نور چې څه کوي هغه کوه د هر څه تا ته ازادي ده حالان کې ازادي نشته یوازې به د خولې روژه دي زما او ستا د ټول بدن به روژه د سترګو به روژه د ژبې به روژه د غوږونو به روژه د لاسونو به روژه د پښو به روژه چې په دې ټول بدن باندې د روژې اثرات هغه ورباندې ښکاره وي نو هله به د دې روژې هغه نورانیت او برکات او روحانیت مو تا ته حاصلېږي چې د روژې د عمل سره پرهیز وکړو پرهیز که هلته یو ډاکټر ته لاړ شي او هغه ته دې نه پرهیز دې نه پرهیز هسې رښتیا ووایي څومره سخت پرهیز کوم یاره ما ته ډاکټر ویلي ما ته ویل دا به نه خورې دا نه خورې نو د دې روژې خپل پرهیز دی او د روژې پرهیز څه دی چې د ګناهونو نه ځان وساتو او ځان سره روزانه محاسبه کو چې دا مبارکې شپې ورځې د الله په ما راوستې ما په نن ورځ کې څه کړي دي نن ورځ مې څه عبادات کړي دي اعمال مې کړي دي نه مې دي کړي که څه اعمال مې کړي چې د الله شکر وکړم او د قبولیت سوال وکړو چې الله زه قبول کړي او که اعمال مې کړي چې افسوس ورباندې وکړو چې یا الله دا ولې نن د روژې مبارکه ورځ وه ما هم داسې په غفلت کې تېره شوه نه مې تلاوت وکړو نه مې نیک اعمال وکړو نه مې ذکر وکړو نه مې صلات تسبیح وکړو نه مې تلاوت وغیره وکړو نه مې نوافل وغیره وکړو نه مې دعا او ظاهر وکړه چې دا تېر کم ګندونه د یولسو میاشتو ما را جمع کړي دي د ګناهونو زما په جولۍ کې پروت دي او زما بدن پې ټول ګنده او بدبویه دی چې هغې باره کې ما څه توبه ونه کړه د هغې باره کې ما څه جړه ونه کړه دا ګورې د قبولیت شپې ورځې دا ورځ هم د قبولیت ده دا شپه هم د قبولیت ده دا لمحات هم د قبولیت ده چې د غفلت نه ځان وساتو لا اله موږ پسې کې لګیا او ته پسې کې لګیا پوه شولې چې د دې لمحاتو قدر وکړو او یوازې زه ورته نه چې دا مشر ټولو ملګرو چې ګوره دا مبارکې شپې ورځې د چانس دی الله بیا راکوي دوستانو ته ووایو په کور کې ووایو زنانو ته ووایو ورونو ته ووایو ورېرونو ته ووایو چې ګورې مبارکې شپې ورځې شاه القرآن راوالی تلاوت کوئ ذکر کوئ که پخلی کې ذکر کوه که چپ پکې ذکر کوه که روژه پکې ذکر کوه که فارغ ناست دې ذکر کوه چې موږ او تاسو د روژې قدر وکړو او د روژې قدر دا دی چې د ګناهونو نه ځان وساتو د غفلت نه ځان وساتو او په دې کې عبادات او طاعات وکړو بعضې خلک روژې نیولې او د روژه په خوله دوکه کوي روژې نیولې ده روژه په خوله دروغ روژه په خوله کنځل بدره ده روژه په خوله باندې غیبت وغیره کوي په هغې کې درې لګیا ټیک ده هغه د روژې قرض خو بادا شي چې کومه زما او ستا په ذمه باندې غاړه بنده ده شي خو چې د روژې کوم برکت دی روحانیت دی نورانیت دی هغه به مو تا باندې نه ښکاري هلته د ګناهونو د وجې نه ټول بر برکت راغلی حدیث کې راځي او دا د زنانو خویندو میندو ته مې تاسو ټولو ته مې موضوعات ته کړل د یوې زنانه ذکر نبي علیه السلام ته وشو د الله حبیبه یو زنانه ده ډېره مزګزارې ده روژهدارې ده قرآن والا ده نوافل والا ده نیک اعمال کوي صدقات کوي خو یو خبره یې ورسره وکړه ویل د الله حبیبه ګاونډیان ترې ډېر تنګ دي ګاونډیان ترې ډېر تنګ دي ګوره څومره ښایسته صفات یې دې ذکر کړه مزګزار روژهدار تلاوت والا ذکر والا خیال دی صدقات هم کوي خو سره دا وي ګاونډیان ترې تنګ دي نبی علیه السلام وفرمایل دا به په جهنم کې دا جهنمي ده سره د روژې سره د عبادت وه په جهنم ولې هلته یې بله ګناه ورسره کړه خپل عبادت او طاعت پرې خراب د یو بلې زنانه ذکر نبي علیه السلام ته وشو چې یو زنانه ده ډېر منځونه وغیره پرې نشته ډېر صدقات یې نشته خو د الله حبیبه خلک ته ډېر خوشحاله دي چې هغه تکلیف وغیره نه ورکړي پیغمبر علیه السلام وفرمایل دا جنتي زنانه دا به په جنت
دې حدیث په رڼا کې ځان وګورم خپله اکسره وباسم او تاسو ځان وګورم چې ما روژه نیولې ده ما تلاوت هم وکړه ما ذکر هم وکړه زه صدقات هم کوم زه خیراتونه هم کوم زه هر د نیکۍ کار کوم خو ورسره ګناهونه کوم ورسره بل سړی رانه په اور کولا ورسره ګاونډي رانه په اور کولا ورسره د بل یو مسلمان ته ازاري کوم یاد ساته د پیغمبر علیه السلام فیصله دا ده چې دا جهنم دی الله دې د جهنم نه وساتي دا مبارک شپې دې الله جنتونه اعلان کړي د جنت دروازې د رحمت دروازې الله خلاوي کړي شیطانان یې تړلې دي هغه موسم او فضای موږ تعالی برابر کړي ده چې تکلیف پرته که سکي وکړه دا د شپې ورځې دي سبا به دې پسې کېږي او تاسو ته تپوس کوم موږ تعالی په دې وخت کې څوک یو درې چې کراکي چې دا واله او څومره چې ته پکې لیکې کوم لیکې ادب لیکې تا ته به ملاوېږي خیال او د مهنګای په دې دور کې او د سختو حالاتو کې نو څومره به خوشحاله وي چې الله یې تا سره کوي او چې بیا دا راغلی وایي چې لیکه به کې څومره لیکه نو زه تا به کې څومره لیکو څومره چې وس کېږي د هغه ګیره به د غونډه وباسو دا رمضان مې یو درې چکه کې الله مو تعالی راکړه اول عشره غالبا لسمه یولسمه اول عشره یو چکو د آخرت ما تعالی الله راکړو چې بنده ته پکې چې څومره عبادات دي زه به یې کوم ته پکې چې څه کې زه به یې کوم د خیر دومره کارونه هغه یو چک ورته لاړو اوس په دلیل کې چې څنګه ورکړی خالي لاړو که ډک دی قبول شوی دی او که نه دی ته دا اوس دا دوه اشارې دا دوه چکونه نور پاتې د دې نه وکړو دا د ګلزاره نه خالي را نه شي عبادات طاعات وغیره ذکر او اذکار وغیره او یو بله خبره ورته په رمضان کې تاسو لیدلي د هر چا دا دسترخوان پراخ دی د هر چا په دسترخوان بېشماره نعمتونه پراته دي تاسو ته دې وجه معلومه ده چې دا ولې علما وایي په دې مبارکه میاشت چې دا بېشماره نعمتونه دي او زه ورته یې شمارلی نه شو د دې وجه دا ده چې الحمدلله هر ځوان هر مشر هر زنانه هر دروسه یو قرآن راوستی او قرآن ته ناست او تلاوتونه کوي دا داسې کتاب دی چې د الله خزانې راکاږي بندګان ولي ولې روژه کې الحمدلله امت مسلمه قرآن ناست دی تاسو ګورئ نه تلاوتونه ذکر او اذکار زنانه ناست دي ځوانان ناست دي مشران ناست دي او تلاوتونه او تاسو بل طرف ته کتلي څنګه چې رمضان تېر شو په سبا تپوس کې څه پرکړي دي نو ټوله یو قسم ترکاري سبزي به دې پرکړي نور څه نه شو وایي هغه دسترخوان ته شو او بېشماره نعمتونه طعامونه څه شو دا ولې یکدم تبدیلي راغله امت چې څنګه رمضان تېرېږي موږ قرآن هم ترکو کېږو نو به د الله خزانې ور باندې بندې شي یکدم هغه بېشماره نعمتونه په یو قسم طعام باندې هغه بدل شي مقصد می خبره کې دا دی که د الله نعمتونه وارې دې قرآن سره خپله وابستګي پیدا کړي دې سره تعلق پیدا کړي دې قرآن ته کښېنئ روزانه د دې تلاوت کوه افسوس دا دی د امت په حال دی الله رحم وکړي نن زه او ته موبایل نه قضا کوو نه د شپې قضا کوو نه د ورځې قضا کوو نه په پښمني کې قضا کوو نه په روژهمات کې قضا کوو هغه د قبولیت او هغه قیمتي دې ظالم را راوړل هغه نه ده خراب ادا الله سره تعلق او رابطه ده خراب خیال دې زما خبرو نو زه ورته موبایل د فرض نه قضا کوې نه خیر دې که مونځ قضا شو که جمع لاړله خیر دې که نن تلاوت پاتې شو الله دپاره یو ملګرو تاسو ته سوال دا کوم چې کم از کم په دې رمضان کې دا خپلې موبایلې محدودې کړو خپل تعلقات محدود کو خپل رابطې محدودې کو او د الله سره خپل تعلق او رابطه قایم کړو که ناست دی که روان دی که ولاړ دی چې الله یادو الله یادو الله یادو الله پاک په قرآن پاک کې د عقلمندو صفت بیان کړي زه ورته عقلمند چاته وایم چې پیسې پیدا کړي یاره وایي ډېر هوښیار دی چې دا پیسې کوم ځای نه پیدا کړي یا موټر یې پیدا کړي
یاره دکان یې واغست یاره کور یاره دا یې وکړه دا وکړه موږ وایي ډېر هوښیار دی موږ وایي د فلاني بچي ډېر هوښیار دی وایو ته راشه د قرآن چشمې واچوه د قرآن په رڼا کې وپېژنه چې عقلمند الله چاته ویلي الله تعالی ذکر کوي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الله يعقل من أغفلك الله يدي بولار يدي بناس يدي بسم لاس يدي أربك الله يدي رواد الله يدي أكلمة چاہتے ہیں چھ اللہ يدي اسی دی آیات پرانا گزانو گورو جزاو تب بگرازو کلتا زمان استاد دا مولار کیفیت سحال ہے دا ناس دی کیفیت سحال ہے دا سملاس دی کیفیت سحال ہے زب مولار اللہ یدو کنا موبیل یدو پناس اللہ یدو کنا یدو وسملاس اللہ یدو کنا یدو کہ داشتی ورزی لمحات قیمتی کو بل ذکر و اسکارو بل استغفار کو اللہ تننوات و ملامتہ پیش کچھ اللہ بطیر و ملامت دے گناہونا گڑی لے کچانی لے تالی دلی نن ستاد رحمت سمندر کو جوش کرے ستاد مغفرت سمندر کو جوش کرے اللہ تخبر بندگان روجدار مافکی زبی گناہگار زبی خطاکار زبی سیاکار اللہ جولے بٹولا نبی وفائے لکر دعیبون نلکر دگناہون نلکر اللہ تاتنا نوات کو سوال و زائد دکوم یا اللہ زبادہ گناہون ماف زبادہ گناہون ماف کہ زوتر کنشتی اومدی تو زنانه توبه باسی مشوران توبه باسی زوانان توبه دیتا وی تبدیلی و مسرابی و توبه و استغفار سر چه تزرون توبه باسی او تزرون استغفار زبا استا بجن کی بالله تبدیلی راوی حالات بالله خود با خود بدل گی حکم امت اللہ تلگو جاوی لگ سوال و زائد او لگ بیمانتیا وغیرہ وکر یو بابا آگی نبی علیہ السلام تا او تو عمر بلحاظ سر داس حال ترسیدلو چی بوڑاو لاسونے رچیدل کمزوری بدن والا دا بدن طاقتون ختم وانی ختم بوڑا تو بی اوالو دا کنٹائی پا سحارا را روان خیالت دے ماتا کستری وی خبر را بلو من کستری ہو آو میرا تنگاول منکو خدا یوسو خبری چلک بتوجہ انشاءاللہ کہ اللہ رب العالمین زمان استعارت تا کزر للا تاسو بخبر جب کی بہتر دلی ہوئی اولا نے کزی کی اولا نے منگا و تاسو دا عمل توفیق لائی دا بابا سمرا فکر باندے تاسو دا دی بابا حال ہوئی بازی بابا بوڑا شروع بوڑا تو کی عمر شان غفلت و گناہونا نکری اللہ نے بہم طول رحمو دا بابا نبی علیہ السلام تاوئی أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها إذا الله حبيبا دا أغسر مبارك خبر راكا چطولی گناہونا کردے یونی کم بگیش طول گناہونا کردے زوانی گناہونا پڑا طاقتنا دا زوانی گناہونا پڑا اوز بدن کمزور گناہ شو بدن طاقت نشتا زوانی نشتا دو گناہ اول تصم راکی اس نشتا ہے پیغمبر علیہ السلام ورطو فرمائے سمر گناہونا لکڑی وَالْعَمِلَ الْذُنُوبَ كُلَّهَا طول گناہونا کردے زمان کو جولے کہ تم عیبونا دیو گناہونا سخیر بکی نشتا نبی علیہ السلام فرمائے حد اسلام تا اسلام تراؤنی ابا باو یشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبده ورسوله کلیمے ویلو ایمان کھاؤ نبی علیہ السلام ورطاو فرمائے تچراغلے دا توبین بفکر او اسلام تراؤنی نوارا گناہونا دی بندہ معاف کر اغسطا گناہونا بندہ بنیکو بندے بدل اور قرآن پاک راضی کرنا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم
حسنات الله وچا چې توبه وکړه ایمان راوړلو نیک اعمال وکړل هغه ګناهونه به مولا په نیکو باندې بدل کړم ګناهونه خو یې معاف کړم خو دا ګناهونه به مولا په نیکو باندې بدل کړم چې بابا چې دعوت یې څومره رحیم او کریم ذات ما ګناهونه کړي او زما ګناهونه یې معاف کړم په نیکو باندې بدل اجل روان شو بیا واپس راغی دومره فکرمند دی پیغمبر علیه السلام ته وایي مخدرات دي مفجرات دي هغه زما ګډ ګناهونه هغه فسق او فجور چې ما کړي د هغې پسې کېږي ما ورته ګډ ګناهونه وغیره کړي نبي علیه السلام ورته وایي وغدراتک وفجراتک ستا هغه ګډ ګناهونه به الله معاف او دویم ورته وفرمایل تفعل الخيرات وتترك السيئات مخکې ټول عمر ګناهونه وکړو اوس د ځواني عمر څخه اوس دا باقي ژوند به یې په نیکو اعمالو کې تېر نیک اعمالو به چېرته ګناهونه وغیره ونه کړي مشهور زما د خبرې دا دی چې ګورې قیمتي لمحات الله راکړي ته دا ووایې چې زما ګناهونه ډېر دي قسم دی د الله رحم د دې نه ډېره الله وایي که زما یو بنده دا ټوله ځمکه کې ګناهونه ډکولي او دې بیا تعالی راځي بیا هم توبه وباسي نو زه د خپل رحم او کرم نه هم ډکولی شم او زه ورته معافي کوم ولا ابالي زما هېڅ پروا نشته دا د الله د مهربانۍ بیان دی لا تقنطوا من رحمة الله د الله د لوی رحمت نه مه ناامیده کېږئ مه ناامیده کېږئ مه ناامیده کېږئ دې کتاب سره تعلق وساتئ دا انقلابي کتاب دی تعلق وساتو د هغه په ژوند کې به دا انقلاب راولي تاسو ولې سوچتای یو جماعت تېر شوی دی چې د ځمکې او اسمانون لیدلی دی هغه اصحاب محمد دي صلی الله علیه وسلم چې د هغوی په ژوند کې قرآن راغی د هغوی په ژوند کې انقلاب راوستو تبدیلي راوستله او داسې تبدیلي به راغله چې د جنت زیرې ورباندې وشو ما ستاسو مخکې آیات تلاوت کړو الله پاک فرمایي وهذا كتاب انزلناه مبارك الله دا کتاب قرآن پاک منگا نازل کرے دے مبارک د برکت والا کتاب دے مفسرین ته دلیل کې معنا غاني مبارک عالم مبارک دے زکون کې مبارک دے عمل کون کې مبارک دے اور کے مبارک دے راشن کے مبارک دے کیناستون کے مبارک دے خادم مبارک دے ټول برکتونو لړ کتاب ده کزان برکتی کول واړه کتاب ته راشه برکتی باندې په ژوند کې باندې خیر او برکت واچي دا زنانو ته چې زنانو دا غواړي چې تاسو په ژوند کې سکون راشي په کور کې خوشحالي راشي اتفاق راشي دا قرآن پاک په خپل کې لاسونو کې راوړي دا قرآن پاک ذکر علمانه او عملانه په خپل ژوند کې راولي تاسو په کور کې به خوشحاله راشي اتفاق به راشي مینه محبت به راشي دشمنۍ ترنګنۍ بې اتفاقۍ بغل حسد دا هر څه به ټوټې ختم شي خو که دې کتاب سره موږ د زړه نه ولګوو او دې کتاب سره موږ او تاسو تعلق وساتو او دا داسې مبارکه موقع ده چې زما استاد تذکرې اوس په عرش باندې دي الله به د فرشتو نه تپوس کوي چې څوک دې څه ولیدل الله به دا فرشتې به ورته یا الله څه خلک راټول د قرآن پاک ختم دی زنانه راغلي ځوانان راغلي مشران راغلي فرشتو ته وایي څه غواړي یا الله ستا د لوی رحم او کرم امیدوار او طلبګار او د مغفرت سوال کوي چې الله موږ معاف کړي موږ ته بخشش وکړي ټول سوال دا کوي الله تعالی فرشتو ته وایي ګواه اوسېږئ دا ټول مې وبخښه د دوی ګناهونه مې معاف کړه څه غواړي جنت غواړي د څه نه پناه غواړي د جهنم نه پناه غواړي الله وایي جنت مې ورله ورکړ او د جهنم نه مې دوی ته پناه ورکړه نو زه بیا هم عبداللطیف حاجي صاحب ته چې دا ښایسته چمنې لګولې د دې مالیانو بیاري کوي او ناست دی د خپلو بچو سره د خپل خاندان سره د خپلو تر زامنو سره او د قرآن پاک خوشحالي مناوګه او د دې تلاوت نه تر اخره دوی ودرېدل نو زه دوی ته بیا مبارکبادي ویم
چې الله دې ستاسو دا چمن آباد لري او دا مالیار او مشران دې الله آباد لري او دا تازګي او رونق دې الله د قیامت پورې قائم او دائم وساتي او ستاسو بچو ستاسو د ځوانانو ستاسو په خاندان په کورونو کې دې الله د قرآن رڼاګانې بلې کړي او د هغې خیر او برکت دې الله موږ او تاسو ټولو ته راکړي. زه په دې خبرې اکتفا وکړم. الله دې ما ته تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق